اوس کوم مسلمان چې په دې اخیرنۍ لس ورځو کې دغه څلور عملونه کوي نو داسې شوه لکه چې زر میاشتې دغه عملونه ده وکړل نو زر میاشتې تقریبا څلور اتیا کاله څه د پاسه راځي نو څلور اتیا کاله د چا زندګي ده او بیا څلور اتیا کاله چا نیک اعمال کړي الله جل شانه دپاره نو لهذا په دې اخیرنۍ عشره کې دغه څلور کارونه د یو مسلمان نه پاتې نشي خپل عملي کوي خپلو یارانو دوستانو خپل فیملی ممبرز ته ورورسوي نور عام مسلمانانو ته ورورسوي کېدای شي ستاسو په دې شیر کولو سره رسولو سره نور مسلمانان په دې عمل کې زموږ تاسو سره شریک شي نو دا ډیره د ګټې خبره ده الله دې په ما ته هم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي تاسو هم اوس په دې اخیرنۍ عشره کې دا څلور کارونه د یو مسلمان نه ګورې پاتې نشي دا یاد وساتئ ډیر ګټور او ډیر مختصر عملونه دي څلور کارونه چې ډیر اسان او ډیر مختصر دي خو په بدله کې نیکی او ثوابونه دا د کلونو دي څنګه چې تاسو معلومه ده د رمضان مبارک د اخیرنۍ عشره روانه ده او په دې اخیرنۍ عشره کې یو عظیمه شپه د لیلة القدر ده اوس دغه د لیلة القدر شپه ده الله جل شانه پټه ساتلې ده صرف دغه معلومه ده چې په اخیرنۍ لسو شپو کې او بیا په دغه لسو شپو کې اخیرنۍ چې کومې طاق شپې دي په دې کې دغه شپه ده اوس په دې طاق شپو کې کومه شپه ده نو دا اوس د الله په علم کې دي دا زموږ او ستاسو په علم کې نشته ده خو په دې اخیرنۍ لس ورځو کې څلور عملونه دا زه تاسو وایم هر مسلمان دې د اهتمام وکړي شل ورځې چې څومره غفلت شوی دی څومره کمې زیاتې شوی خو هسې مو شو خو په دې لس ورځو کې اوس دغه لس ورځې اخیرنۍ پاتې دي اوس شروع شوي نو په دې کې دغه څلور عملونه راونیسئ اول نمبر هر ماښام هر ماسخوتن د خپل وس مطابق 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ د خپل وس مطابق صدقه کوي هر مسلمان نارینه زنانه دغه عملونه کولی شي د خپل وس مطابق صدقه او ګټه صدا د کې حکمت صدا هغه تاسو زه وایم ګورئ ما تاسو ویلي چې په دې اخیرنۍ لسو شپو کې د لیلة القدر شپه ده نو اوس دا نه ده معلومه چې په کومه شپه باندې د لیلة القدر دا شپه ده نو چې ته هره شپه د خپل وس مطابق صدقه کې نو الله جل شانه ډیر مهربان ذات دی کېدای شي دا ستا صدقه په هغه شپه باندې راشي په کومه شپه باندې چې د لیلة القدر شپه نو داسې شوه لکه چې تا زر میاشتې د الله جل شانه په لاره کې صدقات او خیرات کړي دي نو ډیره ګټه ده نه ده ورپسې دویم نمبر عمل څه شی دی چې هر شپه 2 رکعتۍ 4 رکعتۍ 8 رکعتۍ د خپل وس مطابق نفلونه کوه تهجد کوه صلات حاجت منځونه کوه نو ان شاء الله العظیم د الله نه امید ده چې د اخیرنۍ لس شپې ته د نوافلو اهتمام وکړي نو داسې یو شپه به پتا باندې راشي چې هغه به د لیلة القدر شپه وي او تا چې د لیلة القدر په شپه باندې د تهجد منځونه وکړل داسې شوه لکه چې زر میاشتې تقریبا څلور اتیا کاله ته الله جل شانه ته ودرېدي او د تهجد منځونه دې ورته وکړل ورپسې دریم نمبر عمل چې هر شپه د خپل اندازې مطابق د قرآن عظیم الشان تلاوت کوه